أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه فدا محمد تاسو ته مخاطب یم او زما نوم فدا محمد دی. الاحمد اکیډمي اف ساینسز خرکې ډېرې ایز ا ایم ډي دلته تاسو ته مخاطب یم. دې نه مخکې خو جی زمونږ 2013 کې ما ایز ا ټیچینګ شروع کړی دی سکولونو کې درګې کې اول بونیر کې وو بونیر کې په اکسفورډ انګلیش ایجوکیشن اکیډمي کې ملکپور کې هلته کې وو هغې کې هم سټارټ واغستو هلته کې وخت تېر کو هغه ځایونه بیا رالو درګې ته عمران صاحب دلي مونږ سره ایز ا پرنسپل او فرمان صاحب و ډاکټر صاحب و را سره نو درګې کې مونږ یو سټپ واغستو د پروبیټ سکول وه هغې کې وو بیا هغې نه پس بیا ډاکټر صاحب زمونږ کوم ترزوی دی کزن مې دی هغې دغه وکړو مونږ سره مشوره وکړه چې یاره کېناستو دواړه هغه وی چې یاره یو خپل سټپ اخلو د خپل کلي زمونږ علاقه وګورئ نو دا لږه د تعلیم لحاظ سره لږه کمزورې ده ډېره زیاته نو ډاکټر صاحب یو میشن روان کړو چې یاره راځه او پردي سکولونه دغه کوو خپل یو سټپ اخلو په خرکې ډېری کې یو خپل سکول به روان کړو زمونږ د علاقه به هم د دې سره ښه شي زمونږ د علاقې ته به فایده هم راشي او د علاقه به روښانه شي د دې سکول سره نو په دغې لحاظ سره بیا مونږ دلته کې یو سټپ واغستو هغه سټپ مونږ په 2018 کې اخیستی و په کلي کې نو هغې کې مونږ داسې ځای کې سټپ واغستو چې یاره هغه ځای بیخي داسې کچ غونته هم و او وړه کوټې غونته په هغې کې مونږ سټارټ واغستو هغه ځای کې مونږ سامان راوړو ډاکټر صاحب یو خپل دغه روان کړو چې یاره بازار سکولونه دي هغې ته خلک ځي د دې ځایږي نه ګاډي چلیږي نو دلته کې خلکو نه بیا کرایانې هم ډېرې زیاتې لګي هلته کې فیسونه میسونه هم ډېر زیات شي او نور هم داسې لکه اکثر پیرنټس سره غمي چې یاره زمونږ بچی به څنګه رسېدلی وی نه به یې رسېدلی یاره ګاډي ته به خیږي ګاډي نه به کوزېږي څنګه نو پیرنټس سره هم غمي او د غمي نو د هغې په بیس باندې مونږ داسې کار وکړو ډاکټر صاحب وویل چې یاره دلته په دې خپل کلي کې یو میشن اخلو نو بس کلي کې مونږ دلته کې سټارټ واغستو الحمدلله زمونږ اداره نن سبا ډېره ښه روانه ده کافي تعداد هم دی ورسره 2018 کې مونږ سټارټ اغستی و د آبادۍ بیا دلته کې هغه خو مونږ تاسو ته څنګه مونږ وویل همزیب صاحب چې یاره مونږ سټارټ اغستی په یو داسې ځایګي کې چې هغه ډېر زیات کمزوری هم و وړوکې ځای هم و حالانکې آبادي پخه وه خو هغه ځای شړ غونته و داسې نو په دغه بیس باندې بیا ډاکټر صاحب وویل چې یاره ځو او یو دغه کوو د کلي کې څه ځای ګورو غټ هغه داسې کار مونږ وکړو چې یاره ډاکټر صاحب وویل چې راځه یاره د کلي کې نن کې د دې د کوم ځای باندې چې مونږ اوس آبادي وکړله د دې نن کې مونږ 2 کاله مخکې هم د دوی سره خبره کړې وه چې یاره دغه وکړو د دلته کې سټارټ واخلو خو نن کې بیا څه خبره جوړه نه شوه زمونږ نو د هغې بیس باندې بیا مونږ داسې کار وکړو چې مونږ سټارټ هلته کې واغستو او شکر الحمدلله بس سټارټینګ اول لږ ګرانې مشکله نور چې کار سټارټ شي الله پاک ولا په خپله باندې مخکې دغه ورکوي یو وجود ورکوي او دغه ورکوي بس بیا روانې د الله په فضل و کرم سره بیا مونږ له همدې ځایګي کې د مالک سره خبره راغله او کار مو پې سټارټ کو په 2019 کې الحمدلله په 2019 کې داسې پروجیکټ کمپلیټ شو بیا دلته کې او مونږ دلته کې رالو په 2019 کې بیا مونږ دلته کې را شفټ شو نو اوس الحمدلله شکر دی زمونږ سره ډېر ښه تعداد هم دی او علاقې والو ته هم ډېره فایده ده او مونږ ته هم فایده ده او علاقې والو ته هم فایده ده ډاکټر صاحب هغه میشن هم الله پاک کامیابۍ رو روان دی د خیر انشاءالله د هغه یو سوچ دی د هغه یو دغه دی چې یاره مونږ دا علاقه هم پسمانده شي د علاقه هم روښانه شي د پته مو لګي بله دا ده چې یاره د خلکو سره داسې غم هم نه چې بس دغه کور دی د ځایګي کې سکول دی بس معمولي په خپل بایک هم راوړلی شي واپس یې وړلی شي لکه داسې څه قسمه هېڅ تکلیف خلکو ته نشته دی یو دا ده چې یاره بازار کې چې کوم کرایانې اخلي ګاډو والا کم از کم د یو کس پی کس 1500 2000 روپۍ هغې یو کس اخلي هلته کې هغې فیسونه میسونه هم بیا لږ ډېر زیات دغې نو د هغې په وجه باندې موږ دلته کې داسې سټپ واغوستو چې یاره د غریب سړي بچی هم دلته سبق ووایي یوازې د خان بچی نه چې یاره د خان سړی بازار ته ځي او د غریب سړی به دلته کې سکولونه کې یاره داسې سکول کې چې یاره هغې مونږ په چا تنقید نه کوو د چا په سکول تنقید نه کوو خو مسله دا چې یاره دلته کې یا څوک افورډ کولی شي هغه فیس او څوک نشي افورډ کولی د هغې بیس باندې مونږ داسې کار وکړو چې یاره دلته سټارټ واغستو اوس که د غریب سړي بچی هم به هم دلته سبق ویلی شي او که د خان سړي بچی دی هم دلته سبق ویلی شي انشاءالله د ټولو دپاره دا اداره ده او دا اداره مونږ یوازې د پیسو دپاره نه چې یاره زمونږ سوچ صرف پیسه ده زمونږ سوچ صرف تعلیم خورول دي او د علاقه ښه کول دي د علاقې د ماشومانو ته تعلیم ورکول دي چې یاره د دې علاقې ماشومان بې تعلیم نه پاتې نه شي د دې علاقې ماشومان تعلیم حاصل کړي او یو ښه ځایګي ته لاړ شي یو ښه دغه وکړي تعلیم حاصل کړي او ښه رنګ راوړي دي ته خپل پیرنټس ته ښه رنګ ورکړي خپل په هغه وکړي
نو ان شاء الله احمد اکیډمي اف ساينسز به دا هر یو سټیپ اخلو مونږه، هر یو دغه سره به مونږ روان یو د خیره ان شاء الله الذي ډاکټر صاحب دی زموږ سره پکې، او ایډي صاحب چې کوم دی علمزیب صاحب دی، ان شاء الله د هغوی ډېر محنت دی زموږ سره دلته کې، ډېر زیات محنت هغوی راوړلی دی دلته کې، او ان شاء الله العزیز ډېر لږ ورځو کې به تاسو ته ان شاء الله د دې ادارې یو بل رخ میلاو شي د خیر ان شاء الله، ډېر ښه رخ به راوړي ان شاء الله، او دا علاقه به د دې سکول او ان شاء الله العزیز د دې ځګي یو نوم به ان شاء الله چلیږي ان شاء الله. زما او د ډاکټر صاحب خو یو خپل ډېر غټ سوچ دی ان شاء الله، الله دې پوره کوي او پوره کېدو والا هم الله دی علمزیب صاحب ان شاء الله. زمونږ یو اراده دا ده ان شاء الله چې یاره دلته کې به هر قسم سهولت ورکړی کېږي سټوډنټس ته ان شاء الله. د دې ځګي یوازې دا پروجیکټ داسې نه دی چې یاره دا مونږ یو سټارټ واغستو او بس دې ځګي پورې رالو خبره ختمه. ان شاء الله زمونږ سوچ ډېر غټ دی او د ډاکټر صاحب سوچ هم ډېر غټ دی. ان شاء الله موږ به ډېر زیات مخکې ځو، ماشومانو ته به هر قسم سهولت دلته کې ورکړی کېږي، کمپیوټر شو هغه که دلته کې زمونږ هر قسم لحاظ سره زمونږ دغه شو کیمسټري یا نور داسې اے پی سی اے پی پورې پی سی پورې به ان شاء الله مونږ بالکل دا سکول چلو. مونږ اوس هم کنسټرکشن کار سټارټ کوو لګو هغه سایډ ته یو بل سیکشن جوړو د خیره. نو زمونږ یو سوچ ته دی ډېر غټ سوچ پروت دی زمونږ سره ان شاء الله. او یوازې اداره چې مونږ جوړوله نو دا مونږ داسې نه وه چې یاره دا به د 9 پورې یا د 8 پورې ځي او اخوا به بیا څه نه وي. ان شاء الله العزیز علمزیب صاحب دلته کې به هر یو څیز له خپل خپل ډپارټمنټ وي، د هر یو څیز به یې خپل دغه دا به د کالج په سطح باندې ان شاء الله ځي. د علمزیب صاحب هر انسان عزت لري، د هر انسان یو خپل عزت دی، الله هغه له ښه عزت ورکړی دی، که انسان ولې عزت نه ورکوي الله هغه له عزت ورکړی دی. صحیح ده. حالن کې هر انسان په خپل زموږ سره فیمیل سټاف دي، ټول فیمیل سټاف مونږ ساتو. حالن کې فیمیل سټاف چې ماشوم ته کومه مینه ورکوي او کوم طریقې سره پوهه کول کوي نو میل هغه شان د 5 پورې نشي کولی. دې وجه باندې موږ د 5 پورې فیمیل سټاف ساتلی. مله دا د هر انسان علمزیب صاحب په خپل کور کې زنانه ذات لري. زمونږ د سکول چې کوم دی دا د یو کور مثال دی. حالان کې یو انسان په کور باندې وخت داسې تیری کنه چې لکه انسان کور ته ورځي نو زنانه هم یو نارینه هم وي. ان شاء الله زمونږ سکول مثال مونږ دی، خو دا سکول دا زمونږ کور دی. مونږ دلته کې د دوی سره چې وخت تیرو کوم او کم دغه کوو ان شاء علمزیب صاحب نو دا د چې یاره دا زمونږ اداره هم ده او دا زمونږ کور هم دی. ان شاء الله دا مونږ ویلیم دي او وایو به هم سټاف ته هم مونږ ویلی دي چې یاره دلته به تاسو ته برپور چې کوم دی عزت میلاویږي. تاسو کو د کور نه هم راځئ، بالکل په فرده کې به راځئ، بالکل عزت سره به راځئ. دلته کې دا ځای د عزت دی، مونږ خلکو ته د عزت او د تربیت چل ښایو. نو کوی چې د مونږ دا دغه دی چې یاره تاسو کور نه هم په پرده کې به راځئ، بالکل زمونږ سره هم سکول کې په پرده کې به کوي. مونږ به انشاءالله تاسو ته عزت درکوو، تاسو به مونږ له عزت راکوئ. عزت ورکوونکی الله دی، خیر بار مونږ هغه ذریعه یو، مونږ به یو بل له دلته عزت ورکوو. دا ځای د عزت دی. انشاءالله زمونږ اداره داسې ده چې یاره دلته کې به که هر قسم خلک راځي، که دلته کې هر قسم دغه راځي، زمونږ ویژن دا دی چې یاره دغه باندې مونږ نو کمپرومایز کوو یار عزت باندې. دې سیزونو کې ډېر زیات دا اهم دي. زمونږ اسلامي دا ملک هم دی، مونږ اسلامي قانون دی، حالان کې پرده ایمان هم دی. نو زمونږ دا سیستم چې یاره دلته کې مونږ پرده کې هم یو او عزت هم ورکو دوی ته. حالان کې زیات ټیچر زمونږ سره دلته کې خوشحاله وي، زیات ټیچر زمونږ سره دلته کې دغه کوي چې یاره داسې ټیچرز هم راغلي علمزیب صاحب چې یاره دلته کې مونږ راځو نو مونږ په کور کې په مونږ او په دې اداره باندې اعتبار دی، په تاسو خلکو اعتبار دی، ځکه مونږ دلته راپرېږدي که نه یاره زیات مونږ نور سکولونه هم دي انټرویانې مونږ هلته کې کړي دي، خو هلته کې مونږ نه ځو. وجه دا ده چې مونږ ته د کور د طرفه اجازت نشته دی. په دې اداره به د هغوی اعتبار یې ځکه راځي دلته کې، او مونږ له هم به انشاءالله پوره دغه ساتو چې یاره دوی ته مونږ عزت ورکو او دوی له یو مقام. حالان کې علمزیب صاحب دې لپاره به زه دا میسج ورکوم چې یاره نن سبا که تاسو بهر ماحول وګورئ نو بهر ماحول زمونږ ډېر زیات خراب دی. داسې وخت راغلی دی چې علمزیب صاحب نه د چا سره کېناستلی شي، نه د چا سره ودرېدی شي. نن سبا په خپل ملګري هم څوک اعتبار نشي کولی. داسې خلک چې یاره اکثر مونږ ګورو چې یاره یو ملګری راولګېد، بل ملګری مړ کړو، یو ملګری دغه شو، ماشومانو تښتېدل، دا چلو شو، هغه چلو شو. نو دوی ته زه دا وایم چې یاره نن سبا خپلو ماشومانو له یو ټایم ټیبل جوړ کړي په خپل کور کې. ټایم ټیبل داسې چې یاره زما بچی سهار راپاسي، اول خو د مونځ پابندي ده، مونځ خو 15 وخته مونځ کول دي. نو اول کې دا سیستم چې یاره دوی ځان له ټایم ټیبل جوړ کړي، سهار کې ماشومان راپاسي، ناشته وکړي، ځان فرش کړي، لږ دغه وکړي، بیا یاره هغې دپاره ټایم وباسه. 6 سبجیکټ دي
چې هر سبجیکټ له دوی نیمه ګنټه ټایم هم ورکړي په 24 غنټو کې، نو شپږ غنټې شوې، د شپږ غنټې په 24 غنټو کې هېڅ څیز هم نه دی. نو یو غنټه چې کوم ده که نه کم از کم تاسو خپلو ماشومانو ته ورکوئ چې یاره ماشوم یو سبجیکټ راواخلي هلته کار وکوي، بیا ولې لږ ریفریشمنټ ورکوي، خوراک پې وکوي، اوبه موبه نور داسې وغیره آرام پې لږ وکوي. نو هره تاسو خپل ماشومان په ټایم ټیبل باندې وکړئ، کوشش وکړئ چې یاره بهرونه ګرځي. یو خو د ګرمۍ موسم هم دی، نو بهر راوتل خو ضروري هم نه دي ځکه چې ګرمي ده او موسم ډېر زیات خراب دی، دې سره صحت هم خرابېږي. نو کوشش وکړو چې یاره مونږ د ماشومانو په صحت باندې هم خیال وساتو، د هغوی په خوراک څښاک هم خیال وساتو، باقاعده د هغې سره د هغوی په سکول په کار باندې یا د مدرسې په سبق باندې هم فوکس ورکړو ډېر زیات، چې یاره زمونږ ماشوم بهر ټایم تېر نه کړي. او خو موبایل راوتی دی زمونږ نن سبا مونږ ماشومان زیات موبایل یوز کوي، نو کوشش وکړي چې یاره د موبایل نه لږ پرهیز وکړي. او موبایل که استعمالوي هم د داسې څیز دپاره د استعمال کړي چې یاره هغه دوی ته فایده وي د هغې نه، چې یاره لینګویج پې ورته دغه کړي یا ټایپنګ ماسټر دې ورته ډاونلوډ کړي، هغې باندې دې ورته کار وکړي. نور داسې ښه څیزونه په موبایل کې شته دی، نو کوشش وکړو چې یاره مونږ د سبق حوالې سره هغوی سره موبایل یوز کړو، نو دا به بهتره خبره. ایډمیشن زمونږ انشاءالله علمزیب صاحب او مونږ خو زیاتو ماشومانو ته داسې خلکو ته چې یاره هغه یتیمانان وي، د هغوی والدین نه یا د هغوی کور مور داسې لږه پردي کور کې اوسېږي. خو بهرحال چې یتیم وي نو د یتیم دپاره به کې مونږ پیکیج دا ورکړی دی علمزیب صاحب چې یاره یتیمانان زمونږ سره به دلته انشاءالله فري وي. دا زمونږ ډاکټر صاحب هم میشن دی، زمونږ هم میشن دی انشاءالله علمزیب صاحب چې دی کې ستاسو هم زمونږ سره پوره حصه ده چې یاره تاسو کم از کم د کمال صاحب او پرنسپل ایز کمال صاحب چې کوم دی هغوی ډېر زیات محنت دی دلته کې، ستاسو ډېر محنت دی. نو الان کې ماشومانو دپاره خو چې څومره هم وي یتیمانان وي، د هغوی دپاره به انشاءالله العزیز زمونږ له طرفه دا اخلاص وي چې یاره د هغوی په دعاګانو سره دعا د انسان تقدیر بدلوي. نو تاسو به دعاګانې کوئ انشاءالله، دا اراده به کامیابېږي او مونږ به انشاءالله العزیز چې څومره هم یتیمانان وي زمونږ سره باقاعده به هغه زمونږ سره دلته کې فیس د هغې نه اخیستل کېږي، انشاءالله منتلي فیس به هغوی ته بلکل فري وي چې یاره تاسو دغو کې هغوی به دلته کې زمونږ سره فری ایډمیشن هم کوي فري، او انشاءالله مونږ به هغوی ته منتلي فیس هم فري ورکوو. او بهرحال چې داسې وي دلته کې ډېر کم ټایم کم فیس باندې مونږ دلته کې دا څیز روان کړی. نن کې زمونږ سره اکثره د نورو سکولونو دغه هم وي چې یاره تاسو د فیس سټرکچر لږ دغه کړو، خو فیس سټرکچر زمونږ دلته کې د 800 روپو نه سټارټ دی د پلی ګروپ، بیا فرد کلاس 50 روپۍ چې کوم دی زمونږ سره سیوا کېږي. نو ډېر کم دی چې یاره یو غریب سړی دیاړي هم کوي او دیاړي مار سړی دی هغه دیاړي هم کوي، نو نن سبا 1000 روپۍ چې کوم دی دا د هغه د ورځې دیاړي ده. نو تاسو 800 روپۍ د خپل بچي د تعلیم دپاره هم دلته کې ویستلی کړئ چې یاره 800 روپۍ تاسو د خپل آنلاین کې زمونږ فیسونه چې موږ راټول کړو زمونږ سره د ګورنمنټ څه تعاون نشته دی، زمونږ دلته کې بس دا ستاسو په کومک سره دا چلیږي، د خلکو په کومک سره چلیږي چې دوی فیسونه راوړي او دوی ټیچرز لاړ شي، مونږ د ټیچرز له تنخواګانې ورکو. نو کوشش به دی چې یاره هغوی هم دغه لږو پیسو ته دغې یاره که نن سبا څوک علمزیب صاحب یاره داسې خپله زنانه لیږلی شي چې یاره ته لاړ شي او په چا سره په 8000 روپۍ 7000 روپۍ 10000 روپۍ باندې کار وکړي، یو کیس هم داسې نشي کولی. نو دا د دوی زمونږ سره ښېګړه ده او ستاسو د بچو سره چې یاره دوی راځي او ستاسو د بچو دپاره دلته کې ټایم مس کوي او ستاسو د بچو دپاره دلته تاسو ته تعلیم ورکوي. نو دغه کې چې یاره تاسو فیسونه میسونه راوړئ او مونږ دلته کې هغې باندې کار مار وکړو، په سکول کې پکې کار وکړو، ټیچر له تنخواګانې ورکړو، د سکول رنټ او بجلي مجلي وغیره دا څیزونه میزونه چې کوم وي نو مونږ ستاسو د فیسونو نه کوو. نو حالن کې په کم مقدار باندې فیس دی، خو بیا هم الله پاک وله ذله برابر کړی دا ذریعه چې یاره بس هغه روان دی دا څیز انشاءالله العزیز. نو فیسونو میسونو باره کې خو زمونږ دغه دی چې یاره 800 روپو نه مونږ سټارټ اخیستی دی، 850 بیا 800 بیا 900 950 داسې سټیپ بای سټیپ 50 روپۍ کلاس سیوا کېږي او انشاءالله العزیز دا به هم داسې دی نه نیکسټ به هم مونږ انشاءالله 3 سال پس بیا زمونږ پرسنټیج سیوا کېږي د هغې سره انشاءالله هغې سره بیا دونه پرسنټیج مونږ 25% بیا سیوا کوو. او ایډمیشن چې کوم دی زمونږ هم 2000 روپۍ ایډمیشن دی، الان کې ډېر په کم مقدار دی، بازار سکولونه یا داسې نور سکولونه دی علمزیب صاحب هغوی 15000 10000 8000 لکه سټیپ بای سټیپ چې چا څوک څنګه فیس دغه کېښودو نو هغوی ورکوي. خو زمونږ به انشاءالله العزیز زمونږ 2000 روپۍ ایډمیشن فیس دی، 2000 پروموشن فیس یې دلته کې او د 800 روپو نه زمونږ منتلي فیس. اخره کې زه علمزیب صاحب شکریه ادا کوم د رنګینې بیا چې یاره دوی راغلله دا چینل والا او زمونږ ادارې دغې وکړو، زمونږ له ټایم راکړو، د دوی مونږ ډېر زیات شکریه ادا کوو، د زړه د کومې نه مونږ د دوی شکریه ادا کوو
علمزیب صاحب بیا هم ستاسو بیا شکریا ډېره زیاته ادا کوو چې تاسو موږ له ټایم راکړو تاسو خپل قیمتي وخت لن کې دې ټایم کې څوک وزګار نه دي نه د چا سره دومره ټایم شته چې چاله ورشي او هغوی سره خپل دغه وکړي نو علمزیب صاحب دا ستاسو یو مغر عمره احسان په موږ باندې وکړو چې تاسو راغلی دلته کې او زمونږ ادارې نه تاسو موږ نه انټرویو واخیستله زمونږ پرنسپل نه مو انټرویو واخیستله نو زه بیا هم ستاسو شکریا ادا کوم او یو جهان مننه شکریا